أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. سورة فجر شواہد اول کی ترغیب اوقات کی عبادت کولو تا چاغد تزرو د عاجزی او د خشوع اوقاتو چاغا فجر شپیدی عام شپیدی لس شپیدی دارنگی منزون دی سجفتی او ستاق دی شپا کلچے روانشی آغا وقت پیشمنی وقت دے بیا سار وقت دے دا ټول اوقاتو دا عجزی دا تضرع الاللہ تا پدے کے عبرتو حصو پکے اعتمادو پکے دا عقلمندو خلقو دا پارا ورپسے دا دریو قومونو تذکرہ اکڑا عادیانو طاقت والا خلقو و تباشو سمودیانو اغی ہنرمن خلقو مالدار خلقو خطباشو فرعون بادشاہی مضبوط ہوا لیکن تباشو وجہ سوا وجہ داوچے دا اللہ نافرمانی دا اللہ بغاوت فساد پزمکہ کے سرکشی پخارونوں کے نو عذابون پیراغلو فصب علیہم ربک سوط عذاب نو اللہ پہ را نازل کرو رائے وستو پہ راتو اکڑو پہ سوط عذاب د کوڑے عذاب یا برخہ د عذاب حصہ د عذاب او یا سوط عذاب بار بار عذاب بار بار عذابون پیراغلو سمودیانو آغی تباشو لگا صورت حاقہ کی آغی تذکرہ کڑی ہوا وَأَمَّا سَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ سمودیان پیو چغی بانی تباشو خپل طاقت تا غرو ولاړو پیو چغی سرا لاړ اخلاص شو خلق وی آسی دا آواز سره د هوا سره لاړه خراړه وی لاړه د هوا سره لاړه آسی بعضی چیز باندې خرج کول په ناراضي بس اسی یو
چغه پر او باسه بس مړی دا هغه سره تلی اسی او دکول ورکه تلی عادیانو ندی ما یسوشو فاهلكوا بريح صرصر عاتيه اغي باندې عذاب راغې د هوا سلی پیراغلا سخت سلی الته کې سورته حاقه کې د دې تذکرم کړوا واما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتيه سخر عليهم سبع ليال ثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية عذاب پیراغه دا عذاب سلی په اوچره دا دا غي سره لاړ فرعون اهم تباشو داغه لخرې وي اغم په دریاب کې پورې وتل او هغه کې موسی عليه السلام او د موسی عليه السلام ملګری الله پورست او دی په کې راګیر کړو اپ هغه دریاب کې ټول غرق کړو لاوی کړو داوله الذين طغوا في البلاد سرکشی کړو په خارونو کې فاکثروا فيها الفساد نو زیات کړه په دې کې سرکشی زیات کړه په دې کې نافرمانی د الله فساد زیات کو نو فساد کله شرک ته وای فساد کله لګای قران کریم کې فساد پکړو معنی تیر شعر کله فساد دې تم وای عمارتونه ورانی دل ملک خراب تو راشي سورۃ النمل کې ویلو ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها کله چې بادشاہان په یو کلی باندې په حمله باندې راشي نو خراب تو راب کیا کړي ملک خراب تو راب شي دا سے فساد کړي ویلو د یتیم مال خوراک تا الته ویلو والله يعلم المفسد من المصلح الله په جنې مفسد د مصلح نه دا سه کلا مال هلاکول هغه ته ویلو مال هلاکي نسل تباکي واذا تولى سعى في الارض ليهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد دا فساد خلق کې لګیا دي دا قسم فسادونه دي نو دیم لګیا دي د شرک کاو د توحید خلاف کاو د اسلام خلاف کاو د الله خلاف کاو فصب عليهم ربك صوت عذاب نازل کو پدی باندې نازل کو پدی باندې استعرب د کوړي عذاب رخد عذاب بار عذاب یو کوړی وې کوړه چې نو دا بار والے کی یو توري نو تورا دا بار نه والے کی تورا یو پیر گزار بور کې بس کله چې قصاص کولې کی کم چې قصاص کولې کی هغه د په 60 باندې یو کر خراګاږي قاضي سے بولاړي جلاد راغوختي او جلا چال دغه تور را پریری نو بس دا کار ختمي بیا چې یو پیر تور را پری خو خبره خلاص ده بیا دا نه چې تور به وکاږي بیا را پری بیا را پری دا څوک کې مکه خونه دا کې مکول به بیان شي انا سړی لاس پکار دی ښا اچا ویلی تور هغه یې هو لاس بلشانی کنه تور کې تورم خپکار ده لیکن د تورې د پار لاس پکار ده
السيف بالساعد للساعد بالسيف. توره چې دی هغه په مټه باندې کار کوي، ښه دا نه چې مټه هغه په توره باندې کار کوي. توره ښه ده نو مټه به چلېږي، که نه به چلېږي. نه توره خراب هم خو چې مټه صحیح، مټ صحیح دی، لاس صحیح دی، طاقت پکې دی، نه که خراب توره مې هغه کم کار کوي. نو دغه توره باندې یو پیر را پرې ښودلی بس که دا سټ ته گزار شي گزار دی شي ته که گزار نه شو ان خط پورې نښتې دي. دا سعودي والا دا کسب کوي، نورو ځینو کې خو نشته دا کسب، کوم چې قصاص کولی کی بل ځای کې خو موږ ونه لیدو، افغانستان کې وایي کېږي. نو چې کله شرعي حکومتي نو هلته کې پانسي نه بیا پانسي دا خو د شریعت خلاف ده. په بله طریقې باندې چې په توره باندې د قصاص نو هلته کې چې کولی کېږي چې هلته کې ووهي نو بس سر ته لې شوی ښه سر ته جدا پرېږدي ته نه جدایي، هلته کې بلکل معمولي اوچته کړي او را پرېږدي. نو تورم ښه پکاري او دی خوا ته لاس هم صحیح پکاري. بیا دا نه چې هلته کې سر ته جدا نه شو شاته پټې چې دي نه هاتې ختمې شي دي ښه هغه باندې بس سړی ختم دی. شاته وجې چې رووالې خبره خلاصه ده. بیا دا نه چې بیا به شروع کې یا به مخې طرف نه بیا توره را پرېږدي یا به حلالی، نه دا شونه بیا ناروا دي، دا شریعت خلاف دي. بیا بس یو گزار به ورکړې بس خبره خلاصه ده. کتابونه هم دغه لیکي توره چې دا السیف لا یقتضي التکرار وایي، هغه بار بار والو تقاضا نه کوي. توره به یو پیر وایي، یو پیر دې را پرېښود خبره خلاصه دا سړي. ان ربک لبالمرصاد، یقینا ستا رب دې په انتظار کې، ستا رب انتظار کې دی ګوري څوک را روان دی سې ترازی. کله وایي مرصاد بارې ته وایي، کله چې زموږ دا خلق کار کوي نو ځان له باره جوړه کړي هغې کې تناس دا دا خلک چې ځان له ډنګرې جوړه کړي مورچې جوړه کړي په هغې کې ناسي، دا مورچه ده لبالمرصاد. یقینا ستا رب خامخا په مورچه کې دی، انتظار کې دی، زید انتظار کې دی. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه ونعمه فیقول ربی اکرمن. وس د انسان مرض ذکر کوي. مرض د انسان څه دی؟ مرض دا دی چې دلته الله انعام په دې باندې وکي، دلا الله مال ورکی، دلا الله عزت ورکی دنیوي، نو دې دنا الله مهیر شي. دا الله احکام تهیر شي. بیا دام نو چې دا مال الله را کړلی نو سوئی فاما الانسان نو هر چې دا انسان دې اذا مبتلاه ربه نو کله چې وازمی دلرا رب ددو فاکرمه نو دل اکرامو کی ونعمه دل نعمتون ورکی دنیوی لحاظ سره. نو چې کله د اکرامو کی دل نعمتون ورکی د نزان یې شي ځان ته ورکشي فیقولون دی وی ربی اکرمن، آیا دا رب زما دا اکرام کړل؟ نه بلکې دا خو زما وی انما اوتیتو علی علم عندي. قارون ویلو وی دا قارون ته وی دا الله مال الله پلان کې مال خرج کا، هغه وی دی کې دا الله سړي انما اوتیتو علی علم داخل زما په علم باندې زما په هنر باندې زما په تدبیر باندې دا ماته ملاو شوی دی پدې کې دا الله سړي. کلا دلته کې د بل سړي ته وایي هغه ستاسو اعمال له پدې کې دا الله د پاره پکې سخر شو کوه کنه
دا الله په لار کې غریبانو له څور کا چې ته جماعت پکې جوړ کا مدرسه جوړه کا غریبانو کونډو رندو له څو کا چې ته پل پکې جوړ کا لار کوڅه پکې جوړه کا دی یا دا ما په خپل مټو غټل لګا دې ما خپل ژوند تباہ کړل ما خپل ځواني ته تباہ کړل وي فیقول ربی اکرمن وای دا مال را الله را کړلی سو دا الله نه را کړی دا ما په خپل هنر باندې غټلی دا ما په خپل تدبیر باندې جمع کړلی نه بلبل سوئی الله ته میر شه ده الله په لار کې خرچ نه کوي مخکې بني اسرائیل کې وې درې کسانو یو بګي گنجیو یو بګي لونو او یو پکې برګي والو دغه درو باندې الله امتحان وکړو ملائکه په سراولېګل ناغي وته ایسه خو دي هغه چې دا پمنواله لری شي دا گنجاتو لری شي ابل وې چې زما دسترګو نظر برابر شي ابل وې چې زما دا برګې لری شي هغه دعا وته هغه وکړه الله سپه او سړی جوړ شو مال دولت کې څه خدای یو وې چې ما دا غواګانې میلاو شي بل وې چې ما دا بيزي میلاو شي بل ما ته وخان میلاو شي هغه ور کړی شو او دعا وته وکړه غسیات شو بیا به امتحان راغی ملک راغی د ملائکه نه یو هغه توي زه غریب سړی مو مال سراکا ایما ستاسو د الله په نوم راغی دي کنه الله نوم نشته هغه اما ځان لګټلې ما په خپل ژوند خاوري کړل یو یو سوي بلبل سوي هغه ته وی الکه تا ته پته نه ته دغه سي پمن وی خلکو نه کرکه کېدا ابل ته ولې تا ته پته نه ته دغه سي برګي واله وی ابل ته وی ته گنجې وی هغه نه ذکر دي شوما او دې ځکه ته دي سنوي کته درو وینه تا دې الله په خپل حال ته واپس بوزي حال ته هغه واپس لاړ هر څه تباہ شو هغه سړی بیا په خپل ځاړه حال باندې شو اکم چړونو هغه په سراغه وته وی د الله په نوم مال سراغه بيزي دي وسرا هغه وې سمره د خوخي واغله وېسه دا ما الله راکړي الله رحم دې ازو مخکې نابینا او الله مال دسترګو بنای مرا کړه او دا مال دولت هم الله مال راکړل سمره د خوخي واغله هغه وې داستا روزي شه مونږ به زګو مونږ استا پر امتحان د پار راغلی ناغه یوړن چې و ناغه پکې باقی پاتې شو انور لاو دغسي واپس شپل ناغه ټول وې دا زم د دوړ وته دا وې دا مونږ په خپل هنر باندې ګټلې وې فیقول ربي اکرمن دا زما رب ما باندې اکرام کړل و اما اذا تلاو ربه او کله چې واز می دلرا رب د فقدر علی رزقه نو تنګي په د باندې رزق ددا د باندې بل شان امتحان راشي ددا پر رزق کې کمال راشي رزق تی واخلي فیقول ربي اهان دې بیا ګرځي امام ډېر چې مال غټله خو الله رحمه دا پلان کې مصیبت راوسنو پلان کې راوسنو ټول مال می تباشو ربي اهان زرف سپکرم وای رب زما بیزتی وکړه اهانت وکړه نه بیا دا څه په ځای لګیای دا د خلکو کې دا قصه ده بعض خلک لګیا دي په بل قسم انداز باندې په شرک کې لګیا دي اخته دي بعض سړی د خزدا بچی نشتی نو دې کله په یو چا پسې دی او کله بل چا پسې نو خلک به بعض پکې وي باباګانو پسې لاړ شه باباګانو پسې لاړ شي یو بابا پسې لاړ شي بل پسې لاړ شي بل پسې لاړ شي ګرځي په دې باباګانو باندې ولې الله باندې یقین نشته اعتماد نشتی الله خو نو ور کوي کنه سو باباګان ور کوي نو دې باباګانو پسې لاړ شي الله طرف نه مقرره دی له اوس ور کوي سورج او پای هغه بیا مرشي نو دې سوې وې ما ګورا په وو باباګانو باندې داس وې غختلو نو چې کلا ابو باباګانو ول داس وې راکنه سورج تیر شون الله را نواغس بل سې کفر خبري کوي
دیم لګیا دی کفر خبرې کوي دا فیقول ربی اهانن دی وی رب زس پکړما دا سچ را سره وګړو رب را سره وګړو ځای په ځای باندې کیای کله وسوال کوي کله بس کوي کله بس کوي او د رب طرف ته باندې نسبت کوي د دې چې دا رب بس زبې بدی شمنو زبې بنده نه منو کله یو سوې او کله بل سوې نالا وی واما اذا ابتلاه فقدر عليه رزقه هر کله چې وازمې دل را رب ددو نو څنګه کې په دبا روزي ددا فيقول ربي اهانن دی وی رب زس پکړما کلا چریدا سندا دا بیان دی د مرض پتا کې څه ده مرض دا دی چې لا تغرب بل لا تغرمون اليتيم بلکې تاسو عزت نه کوي د یتیمانو تاسو د یتیمانو عزت نه کوي دا یتیم څوک دی دا هم د الله د کوړ می دی نو چې ته عزت نه کوي نو الله ستا عزت نه کوي نو ستانه شی واغس مال نه واغس ولې ستا په چم گاون کې غریبانان شته یتیمانان شته فقیران شته داسې خلک شته چې هغه د ډوډۍ پر لپورې نه نشي خوړای دا غي وس نه رسی دا ډوډۍ وس نه رسی د جامع وس نه رسی پیزار وس نه رسی وړي د جمع اتصال لا مختلف قسم پیزارونه دي هغه اخلي مختلف قسم جوړي دي جامع دي هغه اخلي جوړه ځاله د ګرمۍ او د یخنۍ مطابق ځاله انتظام برابر ہے لیکن چم گاون کې چې ګوري نه سره دا د یخنه شوشکی هغه سره داسې جامع نشته چې ځان په ګرم کی داسې پیزار سره نشته چې هغه د جمع په پو کی غریب دی یتیم دی دا الله رب العزت امتحان را لګل استاد پار استاد محله وال د پار بل لا تکرمون الیتیم بلکې تاسو عزت نه کوئ د یتیمانو ولا تعزون علی طعام المسکین او تاسو تیزی نه کوئ په طعام د مسکین باندې د یتیم په مسکین باندې د مسکین په طعام باندې تاسو تیزی نه کوئ یو خدا په خپلم نور کې بل دا چې بل تم نه وای قبل ورکې ناغي باندې دې خپکی کستا سکار دې خپل کار دې کی کوم مومن کې نه دی د لوګي دې مرشي دا داسې سره دی الله دا مرز د تا کې دا راغلی چې یتیم او د مسکین داغه خیال دستا سره نشتی بل ورپسې وای وتاکلون التراث اکلا لما او خوري تاسو میراث وي د مړی مال ته اکلا لما په خوراک ډیر سره د مړی مال خوري د مړی مال کم یوي دې ته وار یو سړی مټی وال لیکا الدغه مولي سی وتم مټی وال نه یاد ناشته اولنې ما خام دې دوی ما خام دې درې ما خام دې مولي سی وتم ناشته دا څه شي دا خو د مړی مال نه د مړی مال لګیا خوري خیرات وي دا خو ته خېټه ته ورچه الدغه په دې کې یتیمانه نه او دا غي سره تقسیم نه دی شوی د یتیم مال چې خوري نو ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا دې په خېټه ته ورچي نو دې وتاكلون التراث اكلا لما خوري تاسو د مړو مال اکلا لما په خوراک ډیر سره ډیر خوري اگر راړي کله په حلواګانو کې خوري کله په شومو کې خوري کله د مړی مال له دا کم چې د مړی نه رست ورکول کېږي نو دا د مړی مال له نو دغه خوري د مړی مال خوري مړی مال بهر کې وایي سار خبره تیر شي وا د مړی مال چې سړی خوري نو دی باندې یومیت القلب دا سړی مړ کوي کم یو سړی چې دغه شوم په سیګرځي خیراتونو په سیګرځي هغه ته چې ګورې نو بس زړه مړ لخوا زړه کې ژوند ناراضي څه شه ده د نور کار کسوم نه کوي د یو ګرځي د قشي بسي ګرځي وتاکلون التراث اخره تاسو د مړو مال څنګه خوري نه یو د مړو مال دغه ده د مړی مال له دغه کنه دا ما صحیح د مړ لاشي خخ کړی شي او دلته کې خلک لګیا دي اولکه आवाज وکي اگر نه بځای ښا ټول به سار شي ډوډۍ بخوري نه لا بځای اگر د مړو مال خلکو باندې خورای دغه ناروا مال دغه ناروا ډوډۍ خلکو باندې خورای دا کم چې نږدې خلک دی هغه لپاره خدای ناروا دي چم گاون والو را لګل کستا کمیټه والا جوړه کړل کار سچی دا خدا چې کم نږدې خلک خوري نو ناروا خوري ښا د چم گاون خلک خوري د کلی خلک خوري
خوا او شاه د کیلو خلک خوري ناروا خوري یو تناسته پرلته او توال دغه درې ماخه درې ورځې ناشته وتا ډوړې خورا مالا بزم وي وتاكلون التراث یو دغی بل دای تاكلون التراث میراث ته خبره بیا شي ټیم ختم الله رب عزت موږ قرآن او سنت باندې عمل توفیق